عقد الإزار على القفا في الصلاة دیدنا بیان د دې خبرې دی چې د یو سړی کپڑے نشته دی یا کم دي نو دغه څه حکم دی پس د دې نه چې مخکې ابوابو کې دا ذکر شو چې بدن پټول په مازه کې دا فرض دی نو اوس کې یو سړی دی چې داغي کپڑے نشته کمی دي نو سبا کوي په دې کې امام بخاری درې قسمه ابواب راوړي یو دا چې کپڑے بالکل کمی دي او پورا بدن په نه پټيږي نو داغي لپاره حکم دا دی چې کم صادر وي نو غیز باندې بلنګو وي د نامنه کته بدن چې دی هغه په پټ کی بیا ما بقیه کې چر برسیر او بربندو دا معنی د جواز صلات نه دی ځکه الضرورت تبيح المحظورات او کې چر صادر یو دی خو هغه صادر وسیع دی ارته غټ صادر دی بیا دغه دوه حیثیت دي یو دا چې په پورا بدن باندې حاوی کې دی شو نو استعمال وکي پورا بدن با خپل صادر کې ځان پټ کی او کې چره صادر دم راو چې پورا بدن په نشو پټې دی او مقام د لنګ نه سیواو نو هغه صادر بدل کی او داغه دوستو کې به 60 سره وټړي لکه ماشومان تاسو وګوره باز زنانی خپل ماشوم چې سنبالي خصوصا په دې میاشت کې یخ میاشت نو صادر ته چاپیره کی ماشوم غو صادر نشه غوسته دغه صادر عدل بدل کی او داغه د صادر سو کې د 60 سره ولا وټړي ویزه دغه طریقې سره به دا صادر چې کوم دی خپل 60 سره وټړي ٹھیک شو انور دا ابواب آسان دي باب عقد الازار القفا في الصلاه باب دې په بیان د تړلو د لنګ په 60 باندې په مازه کې کله چې هغه صادر پورا بدن نشي راګیرولې وقال ابو حازم عن صالح بن سعد صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي ازورهم على عواتقهم صلوا مع النبي یعنی اخبار صحابه مذکر او پیغمبر علیه السلام سره په داسې حال کې چاقدي ازورهم على عواتقهم چې تړون کیو خپل ازارونه یعنی صادره على عواتقهم په خپل سټ باندې درت چلو قال حدثنا احمد بن موسى قال حدثنا اسم بن محمد قال حدثنا واحد بن محمد عن محمد بن المنكدر قال صلى جابر في ازار قد عقده من قبل كفاه وثيابه موضوعه على المسجد فقال له قائل تصلي في ازار واحد فقال انما صنعت ذلك لعلمي احمق مثلك او اينا كان له صوتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت امام بخاری فرمائے کہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ ګورا دا روایت امام بخاری صرف دې لپاره راوړي چې یو سړی څنګه جامع شته د کافی جامع دي لیکن دې په یو جامه کې موضوع کې په داسې حال چې بدن پکې ټول راګیر کړی وي او بدن مستور وي ته په یو جامه کې موږ جایز دي دا حدیث دې لپاره امام بخاری راوړي چې بعض حضرات وی کې یو سړی جامع زیاتی پوره وي نو کم سے کم چې مزد پار دو جامع دي خامخوي نو امام بخاری وی چې عدد الثياب چې کم دی مزد پار ضروری نه دی بلکې ستر البدن مزد پار ضروری دی نو که یو صادری او ستا بدن پکې ټول پټې دی شي نو ستا مز جایز دی لکه حضرت جابر چې مز کړو وی صلی الله جابر فی زار مز کړو حضرت جابر سے پخپل لنګي قد عقد من قبل قفاه چې تړلو دا صادر له طرفه د سټ خپلنا سټ باندې دلته تړلو ښا
وثيابه موضوعه على المشجب او داغي جامع چې دی هغه خوده شوی على المشجب په درې ټانګي باندې درې ټانګي پیژنې تکون پیژنې یو تکون وی قلوت تکون وی منګو ته درې ټانګي وی او کې دانی نو چته دا سړکونه چې جوړي او هغه انجنیر چې د سړک اونچای اونچواله اوچتواله کوزواله هغه ګوري هغه درې قسمه د دې کنه درې خپې داسې هغه له پاسه هغه شیخي شي کیمرې خي او ګوري چې اوپر نیچه څه دی راي د تاسو وای خلق وته تکون وای څوک وته درې ټانګي وای تور تاسو وای درخته انا درخته خو دي نو درخته خدار چا دي خو یو لنډه د دوه خالي دا اصل محجب چې کوم دی بعض علما لکه زموږ استادانو مونته معنا کول علل محجبي هغه ټیبل دریاخ پیزی باندې د بعضی ټیبل ویم هغه دریاخ پوالی هغه ټیبل دریاخ پیزی خو اصل کې دا محجب تکون ته وای تا خیال ورته عام طور سے بتاو کړي دا داسې ونی ٹھیک شو دوباره او بعضی هندستانیان علما په خپل کتابونو کې د محجب معنی کوي هغه دیوالګیر نه هغه کونډي مونډي چې دیوال سره مونږی چی وي او محجب اصل کې ټکون ته وي دریا خپل سیس ته وي اچھا فقالوا قائل یو طالب ورته وي تصلي في زار واحد جابر سے پیو صادر کے مسکے فقال انما صنعت ذلك ليراني احمق مثلك دا کار می زکاو کا تستاوند بیوقوف ما ته وګوري اعتراض را باندې کی محدثین اعظام فرمایي چې دینه معلوم شو چې اکابر باندې چې خوشکنه اعتراض اصاغر لنه پکار جابر سے چې مسکو خو حکمت به پدې کی او خلاف شرع کار ووم نه بدن مستور نو تا پټاولې دتا په اعتراض ولیکو نو په کشرانو لا په مشرانو اعتراض نه ده پکار بلکې د مشرانو اکابر احترام پکار دی او دیمه خبر لیرانی احمق مثلک چوي نو دې کې اشاره شو چې اکابر د اصاغرو تعذيب کول شي او په دوران د تعذيب کې هغه له توبېخ او زورونه هم ور کول شي اوسوی وایونا کان لو صبان علی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ومن کې کم یو مرګره داسې مالدارو چې داغي څخه په زمانه د پیغمبر علیه السلام دو جامې وی الله اکبر ولله الحمد اوس احمد ته خپل جامې شمار کې چې تاسو ځان چا پیره کړی دي تا خیال ورته کانا اج کور تلاړي بیا په ټیبل باندې لوخي شمار کا چا لوخي سمره دي سبزی به یو کې به یو چټي به په بل څه کې او غوغه په بل څه کې وي او پوسګل سلات په بل څه کې وي او لانجې جوړه کړی او بیا خلک مونږ کینوې مهنګای ډیره سیوا شو نو ټماټر مخره مهنګای کمیږي پوسګل سلات مخرج مهنګای کمیږي یو شی خورن مهنګای کمیږي نو ته چې درې څلور ځان ته پاخه کې نو مهنګای خو به ما سیوا کی کنه نو پوښی کنه ایونا کان له صوبان علی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم شاب یارا قال حدثنا مطرف ابو مصعب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الموالي عن محمد بن المنكدر قال رايت جابر يصلي في صف واحد قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في صف اوس ګورا وای مالدل محمد ابن المنکدر فرمایي چې مالدل جابر سے چې موږ کو په یو جامه کې او روایت النبي صلی الله علیه وسلم يصلي في صف ما حضرت لیدل په یو جامه کې مسکو سبحان الله یو سبحان الله د تعجب خبره مې وکړه
په دې خبره چې پورا کائنات او بادشاہ دی سبحان الله او سردار د انبیاء کرامو هم دی او جامع قلت ته په یو جامه کې ځان پټ کړو موزیکاو لکه د ام هانی صاحبې په روایت کې راځي او ذات خلق دی چې یو ورځ یو جامه واغوندي بیا په دې مرز هغه نه استعمالي دا ډېر خلکو مبارک دا خبره مشهوره ده او څوک چې یو جامه چې واغوندي چې خیره نشي بیا وینځل نه اغوندي لکه الطاف چکم دی هندستان مشر هندستانیانو تاب حسین جره ای متعلق ډیره مشهوره خبره ده چې دې جامه واغوندي خیره نشي نه بس پریږي دي بیا بل نه وي نو تمره مصرفین هم په دنیا کې شته دي خو معلومه شو چې په جامو سړې نه سړې کیږي سړې هغه چې عادت او خوې د سړو وینا پوه دې کنه جی باب الصلاة في صوت الواحد الملتحقا به وقال الزهري في حديث الملتحق المتوشح والمخالف بين طرفي على عاتقيه وهو الاشتمال على منكبيه وقال عن إن صحب النبي صلى الله عليه وسلم بصوت له وخالف بين طرفي على عاتقيه. ګورا علماء کرام دو خبر امام بخاری په دې باب ثابتې یو دا چې الصلاة فی صوب الواحد په یو جامه کې جواز د مازه خي دویم صورت دا چې کله دا جامه یو ده او صادر دی او غټ دی لکه شړای شو کمبل شو یا د احمد صادر شو چې دا سلوی صادر وي نو دیو پکې موږ کې غوسنګه پکې ملتحفم به دغه صادر نه با التحاف کی التحاف معنا یجعله علی بدنی کاللحاف پشان د صاد بڑستنی بدزان نه چاپی رکی لکه جیمه کې سړی بڑستن څنګه چاپی رکی چیرې د هوا روح بند شي نو دارنګه چې څومره بدن حصہ ده هغه ټول د مستور شي پای کې هیڅ یو حصہ پاتې نشي او بیا د غي د تړلو طریقه خي نو تړلو طریقه دا ده چې سټ سره به وتاړي مشکات کې یو حدیث دی هغه باندې اکثر حضرات نه پوي چې روایت کرازي چې یو صادر عدل بدل کړو د سټ نه چاو تاوکه په سینې باندې وتاړه نو خلک وی چې دا سټ نه عدل بدل کا پسینی بیا څنګه وتړه دا غو نه تړل کی نو هغه ځکه کې بیا خلک وی چې دا سوګوي تصحیف دې سوې خو بالکل صحیح خبره ده لکه ګوره صادر واچه صادر دا چې یو سوکه دلته رااله یو سوکه دلته رااله اثر شګان دا سوکه رااله دلته دا سوکه رااله دلته او چې دا دوار بدل شوي دروس راولې دلته وتاړه تخیل نه ورته انو هغه آسان شي بیا وې په سینې وتاړه کنه حدیث دا څه دی چې صادر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عدل بدل ک یمین یسار تو ورځو یسار په یمین ورځو او بیا په سینې وتاړه خلک په سینې بسنګ تړل کی اخو دلته راغی دا اوس ته غاټ رسو دا سراغه ٹھیک شو چې دا سراغه څنګه وشو دا سه چراشی نو دا براول دلتا دا چراشی دا سو کوراول دلتا دلتا وته زنده خبرانه او کینینو تجربه وکي تجربه وسو کی فرحات بکی او کدا تجربه فرحات وکړ دلنه چوټي ورکو دې پیل 1500 پسې راځي لاړ شي نشي کول بہرحال پوش مولانا سیوا یو صاحب چې 1516 سال مشکات پڑھاو هغه مال راغی ما دې حدیث باندې پوهیږم چې یو خارجي عقیدی حضورهم او یو روایت کې کسبیان راضی او په یو روایت کې تاول راضی او زید عقدی چې کوم دغه سینه ده پوښو کنه انو هغه طریقه ده زمار خیال دی چې بلال احمد چې کوم څه چل ملکی داسه وبشي وقال الزهري امام الزهري رحمه الله فرمای فی حدیثه الملتحف المتوشح ملتحف معنی د متوشح توشیح وی په یو صادر کې ځان ران غختل
پخپلی وول مخالف بین طرفی علاتقه مخالف